أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. د قرآن پاک د سورہ بقرہ اولنی 15 آیتونه کوم مخکې ویلي شوي دي او هغه ترجمه هم وکړله سره د تشریح. د قرآن کریم دی آیتونه مخکې 15 آیتونه کوم تیر شولو هغه د قرآن پاک صدا کتاب دی هدایت تا هر شک او شبینه بلاتر دا بیان شلو او دا هم بیان شلو تو خوش نصیب خلق دی تو چو داغا کتاب یعنی قرآن پاک هدایت نا پورا فیدا و غسلا سو قرآن پاک پا اصطلاح کیا غتا مؤمنین اور متقین لقب ورکڑا شو اور دغه حضرات مخصوص صفات اور علامات بیان کړل شو. دین بعد 15 آیتونو کې د هغه خلکو ذکر دا چې څوک دغه هدایت قبول نه کی بلکې هغه نه انکار وکي او عناد او ضد کې روشي. بیا په دغه خلکو کې دوا جماعتونه دي. یو هغه خلق دي چې کل کر انکار اور مخالفت والا لیار اختیار کی چې هغه ته د قرآن پاک په اصطلاح کې کافر ویل شوي دي. او دویم هغه خلق دي چې هغه خپل ځان ټیټول نه غواړي او دنیا اغراضو دپاره خپله عقیده صفو ظاهرول نه غواړي چې دنیوي غرض د وجې نه څه یو په لوړ شي نه یو په لوړ بل په لوړ شي بل سره وي بلکې دوکا اور فریب ولا لیار اختیاري څه مسلمانانو سره سره به دي زموږ سره در سره یو ها قرآن پاک او هغه هدایت منو او پزړونو کې دغه اصل کې کافرونو سره ور سره وي او څه کله د کافرونو مجلس ته لوړ شي بیا یې زموږ سره د تاسو په عقیدې بنیو مسلمانانو ته صرف مو دوکاوي کوو چې هغه غرضونه پټې خبرې مو معلومي کو دی قرآن پاک کې یعنی قرآن پاک په اصطلاح کې ته منافق ویل شي. اوس د کوم 15 آیتونه دغه 15 بعد کوم اولنې 15 آیتونه دینه بعد ورسته 15 آیتونه کوم رسي قرآن پاک په دې کې هغه د نه منونکو متعلق بیان کوي. دغه د اولنې د آیتونو څخه کوم اوس مو تلاوت کړو د کفارانو په باره کې دي او دینه بعد 13 آیتونو څخه کوم دی هغه کې د منافقانو ذکر ده او هغه سره کوم حالات او علامات دي هغه به هم سره بیانېږي. دغه آیتونو باندې چې سره یو نظیر واچي نو قرآن پاک د سورہ بقرہ اولنې 60 آیتونو کې اول 15 آیتونه بیان کړي. اول خیدی طرف ته اشاره وکړه چې قرآن پاک دغه د هدایت سرچشمه ده او دویم هغه اقوام عالم چې دغه هدایت قبول کړلو هغه مؤمنون او متقیون شولو او چې قبول نه کړلو هغه په دوی حصې کې تقسیم کړلو یعنی چې ومنلو هغه مؤمنون متقیون شولو او چې نه ومنلو انحراف اور انکاری نو وکړلو نو هغه ته یا کافر یا منافق ویل شي. اول قسم چې د قرآن پاک هدایت ومنلو یخ په باره کې سورہ فتحې کې راغلی صراط الذین انعمت علیهم او چې نو ومنلو انکاری نو وکړلو هغه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې راغلو. قرآن پاک دی تعلیم نه یو اصولی مصطلح متروته
څه د اقوام عالم دنیا کې څه څومره قومونه دي دا په حصو کې یا په جماعتونو کې څه تقسیم شوي هغه دې وجې نه چې اصول اور نظریات منلی دي هغه مؤمنون دي چې اصول اور نظریات نه دي منلی هغه بیا کافر یا منافق دي نسب سره وطن سره زبان سره رنگ سره دا خو دې وجې نه اختلاف نه رسي قومونو کې قرآن پاک صفحه فیصله فرمیلیا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن سوره تغابن الله تعالی تاسو پیدا کړی او تاسو کې بعضی خلک مؤمنون او څه در کې کافرون دي نو د اولنی دوه آیتونه چې د کوم اوس مو تلاوت کړو په دې کې د کافرونو ذکر ده څاغو د خپل کفر او د انکار د ضد دی واجنه هغه د حق خبرې اوریدلو ته تیار نه دي اگر چې هغه صفو دلیل سره بیان شوي خو بیا هم دا خلک تیار وته نه دي نه الله تعالی دغه خلکو ته واسطه زویر کوي په دې دنیا کې ناغده چې دغه په زړه باندې مهر ولګولو یغو غیګونه سترګې حق او د صدق خبره قبلوي نه او دی هغه حال دغه د حق او د صدق په باری کې دغه د شوي گویا کې هغه سره عقل وکړي نشته د سترګې بالکل پټي شوي دي آخرت کې چې دغه ته کوم عذاب ملويږي هغه دغه د الله پاک به دغه ته دردناک عذاب ورکوي کفر معنا دا یو شای پټول نشکرې ته هم کفر یې لشي ځکه چې دې کې ته د هغه چوتو سره ښېګړه کړي وي هغه احسان ته پټوي او د شریعت په اصلاح کې چې کوم شیانو باندې ایمان راوړل فرض دي هغه کې ته کوم شي نه انکار وکړي هغه ته کفر یې لشي مثلا د ایمان خلاصه دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پاک طرف نه چې کوم شیان راوړي دي هغه قطعي ثبوت سره دي یقیني ثبوت سره دي یغه شیانو زړه سره تصدیق کول اور حق منل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیماتو یعنی ثبوت راوړل د یقیني ثبوت راوړل او قطعي هغه نه منل هغه تصدیق نه کول به دي ته کافر یې لشي بل قرآن پاک آیتونو کې انذار ټکر غلی انذرتهم انذار معنا دغه ده چې د الله پاک داسې خبر ورکول څه هغه کې یعنی خوف وي یو سړي ته داسې خبر وي چې خبر کې خوف وي لکه ابشار هغه خبر ته ویلی شي څه ته چاته داسې خبر وي چې هغه کې خوشحالي وي نو اردو زبان کې د انذار معنا شوي ده ډرون کا مگر حقیقت کې صرف دا ډرونی والا نه هغه ډور هغه کې شفقت هم وي هغه کې رحمت هم وي اوس غال ډکو هم سړی ډروي هغه کې رحمت او شفقت نشته د دې وجې نه هغه ته انذار او نذیر نشله او انبیا کرامو خصوصیت دغه هغه ته د نذیر ولا لقب ملو شلو هغه ته چوته ډور ورکول هغه کې شفقت او هغه کې خیرخواهي وه نو دینه پاتې ولې د کوم سړی دی چې اصلاح کوي لکه تبلیغ شولو علم شولو عالمون شولو یا تبلیغیان شولو نو دا څه چاته خبره کوي هغه به زړه کې ورته خیرخواهي پرته وي صرف خبر رسول مقصد نه وي نو په دې آیات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې دغه ضدي او کافر خلک څه کوم دي چې دغه ته حقیقت ورسي هغه باوجود دغه کفر کوي او په هغه باندې ویلوړ دي د خپل تکبر دی واجنه حق خبره نه اوري صفو دلایلونه انکار کوي نو دغه اصلاح او د ایمان متعلق څه تو کوم کوشش کوي هغه دغه لپاره مؤثر نه ده بلکې ته خپل کوشش کوه که کوشش کوي او که نه کوي برابر خبره دغه ایمان نه وروړي او د دې وجه د مخکې آیات کې خیلیات دغه په زړونو باندې او په غیګونو باندې مهر لګول شوی ده دغه په سترګو باندې پرده چولی شوی ده د سوچ او د سمجھ ولا تصور لري دی هغه ټولي وته باندې دې وجه نه ته دغه نه د اصلاح توقع ما ستا څه کوم شیانو باندې مهر لګولی یغه مطلب دغه چې وشي باندې کله مهر ولګي که نه مهر مطلب دا چې هغه باندې ټپه ولګي مطلب دی زبر نه دي ته نه شی نه شي نوتله انداسې دغه په زړونو باندې دغه په غیږونو باندې مهر لګولی شوی څه بار نه دغه ته شی نه رسي او سترګو په باره کې مهر بجای ولې چې پرده پچولی شوي ده قرآن آیتونو چې موږ له ترجمه وکړو بیا به پاتې ولګي اواز څه ده چې زړه باندې مهر لګېدلی ویلې چې زړه ته هر طرفه نه شی رسي هر طرفه نه څلور طرفه نه نو مهر چې کوم شي باندې ولګي هغه ته شی نه نوځي غیږونو ده هر طرفه نه شی رسي هر طرفه نه څه مهر په ولګي نه رسي او سترګو ته صرف ایک یو شی چې مخ مخ رسي نه څه پرده په وچړ شي نه شي رتللی ده ځکه دې په باره کې پردې نه ویلو هغه په باره کې مهر نه ویلو
نو دا پاتې والي کې دغه دغو دوو ایتونو کې معلومه شوله څو کفر اور هر ګناه اصل سزا څه ده هغه آخرت کې به دي دغو ته خامخا ملویږي مګر بعض ګناهونه داسې چې هغو ته په دنیا کې هم سزا ملویږي او بعض وخت کې هغه دا شکل اختیار کړي چې سړي ته بالکل د اصلاح کوم توفیق ته هغه الله پاک ونه بالکل سلب کړي انسان ته په آخرت کې اسیا څه کومه سزا ده هغه اسیا ملویږي کله کله دې دنیا کې هم هغه ته دا شی ملویږي او د ګناهونو حسد دغه د بعضې مشرون دی غي جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها چې د ګناه یوه سزا دغه ده چې ګناه نه بعد به تو ګناه بله رکنج کوي تو ته او د نیکۍ نغده بدله دغه ده چې ته کومه نیکي وکړي نیکۍ نه بعد به تو ته نیکي رسي او حدیثونه هم دا رسي چې کله انسان ګناه وکړي هغه په زړه باندې یوه توره ټیکې ورږي که توبه وي بس لړانګه شي کنې هغه لګېدلي همداسې بله ګناه وکړي بله ګناه وکړي بله ګناه وکړي حتی چې دا توبه نه وباسي زړه یې تک تور شي او د هغه د وجې نه بیا دا حالت جوړ شي چې بیا دې باندې یوه ښه خبره اثار نه کوي او زړه یې بدو طرف ته ځي او بیا دا ښه اور بد کې هېڅ فرق نشي کولی نیکۍ اور بدۍ کې هېڅ فرق نشي کولی او دې زړه بالکل تک تور شي حدیثونه نه دا رسي څه کله یو سړی ګناه وکړي نو زړه یې تور شي او څه کله توبه وباسي بیا زړه صفو شي بهرحال په دې آیات کې ازلي کفرونو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واعظ و نصیحت کول اور نه کول دا دواړه برابر دي الله جل شانه ته فرمایي چې تو ته نصیحت کوي او که نه کوي دا خلک منونکي نه دي نو دې مطلب دغه نه چې سړی کله څوک خبره نه مني بیا به ته خپل عمل پرېږدی نه ته خپل نصیحت کوه چا هغه باندې ایمان راوړي او که نه راوړي ښه ته خپل کور جاري ساته نو دغه دوه ایتونه چې کوم دي هغه پهله 5 ایتونه دینه مخکې تیر شولو هغه 5 ایتونو کې اول د قرآن پاک شک شبه ختمول وو بیا هغه کې متقیانو دپاره دا هدایت وو متقیانو صفات بیان شروع دا هغه دا سورہ فتحې کې الله پاک نه دعا وغوښتل انعمت علیهم په دا اول 5 ایتونو کې بیان شروع بیا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه دغه 5 ایتونو نه بعد اوس کې د اولني دوه ایتونو چې کوم بیانو ترجمه به کوو دي کې هغه کفرانو بیان ده بیا دینه بعد 14 ایتونه نور دي هغه کې به د منافقانو بیان وي نو گویا کې شل ایتونه دسي هغه کې د هغه دوې ډالې چې څوک قرآن مني هغو دپاره هدایت ته هغه 5 ایتونو کې بیان شو چې څوک نه مني هغو کې بیا خپلې دوې ډالې دي یو کافر دي یو منافق دي نو د دغه اول 2 ایتونو کې د کافرانو بیان ده بیا وروسته 14 ایتونو کې هغه د منافقانو بیان ده بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بشک هغه خلک چې کافرون شوي دي سواء برابر ده علیهم په دغو باندې انذرتهم آیت دغو ډروي ام لم تنذرهم یاتی نه ډروي یعنی هغه خلک څخه کفر اختیار کړی الله جل شانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي انذرتهم آیت دغو ډروي اخرت نه الله نه ام لم تنذرهم یاتی نه ډروي برابر خبره په دغو باندې لا یؤمنون چې دغو ایمان نه وروړي ختم الله ختم مهر تیر شو ختم الله مهر لګولې الله پاک علی قلوبهم ادغه پزلونو باندې الله تعالی ادغه پزلونو باندې مهر لګولې دا وعلى سمعهم سمع غیګونو تیر شي او دغه په غیګونو باندې الله پاک مهر لګولې وعلى ابصارهم او دغه په سترګو باندې بصر سترګو تیر شي وعلى ابصارهم غشاوه او دغه په سترګو باندې الله پاک پردار چولیا مولتویلو تزلو اور غیګونو په باره کې الله جل شانه ویل چې مهر لګولې دا او سترګو باندې پردار چولیا ویلې چې سترګې صرف مخ مخ شای ګوري دي ته سیټ نه بل سیټ نه چرته نه نشي کېدله ځکه پردا سره وچی الله پاک ته مهر یعنی سترګو باندې پردا چولیا زړه باندې مهر لګولې چې کله مهر ولګي ویلې چې زړه ته سیټ نه شای راتلی شي چرته نه راتلی شي پوس نه راتلی شي هر طرف نه ځکه الله جل شانه چې مهر لګولې غیګونو ته هم هر طرف نه شای راتلی شي ځکه الله جل شانه فرمایي چې مهر لګولې ختم الله الله تعالی مهر لګولې علی قلوبهم دغه بزلونو باندې وعلى سمعهم او دغه پسترګو باندې وعلى سمعهم او دغه غیګونو باندې مهر لګولې وعلى ابصارهم او دغه پسترګو باندې غشاوت پردا ده ولهم او دغه دی پر عذاب عظیم عذاب وی دردناک گویا کې کافر الله جل شانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو صدقه کافرون څه دي دغه کافرون څه دي ته دغه ته ډروي اور کنه ډروي برابر خبره دغه ایمان نه وروړي ویلي چې کله ایمان نه وروړي ځکه دغه الله جل شانه په دین کې دین سره په مقابله کې په ضد باندې راغلي یو نقصان په دې دنیا کې او یو نقصان په دنیا کې دا په دې دنیا کې کوم نقصان ته ملويږي هغه دا
الله تعالی به دغه په زړونو باندې مهر لګوله ده او بل الله تعالی په کو ته په غونو باندې مهر لګوله بل الله تعالی په کو ته سترګو باندې پردار وستلی ده او آخرت کې به دغه لپاره دردناک عذاب وي ان الذين كفروا سواء عليهم بشک هغه خلک چې کفرون دي برابر ده علیهم په دغه باندې انذرتهم آیت دغه ډری ام لم تنذرهم یا ته نه ډری لا یؤمنون دغه ایمان نه وروړي ختم الله على قلوبهم مهر لګوله الله تعالی دغه بزرګونو باندې وعلى سمعهم او دغه په غوګونو باندې وعلى ابصارهم او دغه په سترګو باندې غشاوت پردا ده ولهم او دغه دی پارا قیامت کی بوی عذاب عظیم دردناک لوی عذاب وی دغه دی پارا بهرحال دغه آیتونو ترجمه او دینه مخ کی مو تشریح وکړه الله تعالی د تاسو مو ټول ته په دی باندې پوهه هم نصیب کی سمجھ هم نصیب کی په دغه دوه آیتونو کې د کفرونو حالت بیان شو دینه بعد ورسته کوم 14 آیتونه رسی هغه به د منافقونو په بری کی وی الله تعالی د مو تاسو ته پوهه هم نصیب کی سمجھ هم نصیب کی واخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.